عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه خو ډیر عاجز انسان یم، زه خو ډیر کمزور انسان یم، زه خو په ځان کې هېڅ داسې خبره نه ینم چې د هغې د وجې نه نبي علیه الصلاة وسلام ما ته جنتي وویلو. ها وی په ما کې دوه خبرې دي، کیدای شي نبي علیه السلام د هغې د وجې نه دا ویلي. په ما کې دوه خبرې شته دي. صحابه کرامو ته وفرمایل وی کومې دوه خبرې دي، موږ هم دغه تپوس کوو که نه، دا خو راته ووایه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی فرمایل یو را پکې دا صفت دی که نه چې په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان سره بغض نشته دی. دا زړه مې هر مسلمان ته صفا دی. زما په دې زړه کې داسې یو تن نشته دی چې زه درته ووایم چې هغه سره زما نالګي ده. په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان ته خیر او بدي نشته دی. یو خو را پکې دا خوی دی. او دویم دا دی چې بې ځایه ځای ډېرې خبرې نه کومه، چې د مطلب خبرې هغه کومه ورنه چپ ناست یمه، چپ ناست یمه. صحابه کرامو ته وفرمایل وی دکه دوه صفات دي چې د دې وجې نه نبي علیه صلات وسلام تا ته زیری درکړو چې پلانکې صحابي څه دی؟ جنتي دی. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره په مسجد نبوي کې ناست و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په دې دروازه چې څوک اوس رادننه شو دغه کس جنتي دی. په دې چې څوک رادننه شو دا جنتي دی. صحابه کرامو انتظار کو چې اوس په دې دروازه به څوک رادننه کیږي. ناڅاپه یې وکتل چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه په دروازه رادننه شو. چې رادننه شو صحابه کرام خو پوه شو چې دا هغه صحابي دی چې چاته نبی علیه السلام جنتي وویلو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو صحابه کرام دته راټول شو. وی ته خو د ځان نه خبر نه یې که نه، نبی علیه الصلاة والسلام خو ستا متعلق د جنت زیری درکو تا ته، ته خبر نه یې، ته لا نه وې راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې په دې دروازه څوک رادننه شو هغه جنتي دی. مونږ کتل چې په دې دروازه ته رادننه شوې، نو دا راته ووایه چې ستا کوم عمل دی چې د هغې د وجې نه نبي علیه السلام وفرمایل چې دا انسان جنتي دی. عمل دی کوم یو عمل دی چې هغه مونږ هم شروع کړو که نه، کوم عمل ته کوې؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه خو ډېر عاجز انسان یم، زه خو ډېر کمزور انسان یم، زه خو په ځان کې هېڅ داسې خبره نه ینم چې د هغې د وجې نه نبي علیه الصلاة وسلام ما ته جنتي وویلو. ها وی په ما کې دوه خبرې دي، کیدای شي نبي علیه السلام د هغې د وجې نه دا ویلي. په ما کې دوه خبرې شته دي. صحابه کرامو ته وفرمایل وی کومې دوه خبرې دي، موږ هم دغه تپوس کوو که نه، دا خو راته ووایه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی فرمایل یو را پکې دا صفت دی که نه چې په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان سره بغض نشته دی. دا زړه مې هر مسلمان ته صفا دی. زما په دې زړه کې داسې یو تن نشته دی چې زه درته ووایم چې هغه سره زما نالګي ده. په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان ته خیر او بدي نشته دی. یو خو را پکې دا خوی دی. او دویم دا دی چې بې ځایه ځای ډېرې خبرې نه کومه، چې د مطلب خبرې هغه کومه ورنه چپ ناست یمه، چپ ناست یمه. صحابه کرامو ته وفرمایل وی دکه دوه صفات دي چې د دې وجې نه نبي علیه الصلاة وسلام تا ته زیری درکړو چې پلانکې صحابي څه دی؟ جنتي دی. دا ډېر ښه صفات دي، ښه صفات دي چې یو چپ پاتې شي او دویم په زړه کې چاته څه نه لري؟ بغض نه لري، کینه نه لري، حسد نه لري، حسد نه لري. زړه مسلمان ته پاک ساتي، پاک ساتي. یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره داسې یو عمل راته وښیه چې د هغې په ذریعې سره زه جنت ته لاړ شم.
داسې کوم عمل دی چې زه یې وکړم او زه پې جنت ته لاړ شم. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا 2 کاره ډېر کوه. کم یو تقوا اختیار کا. څه اختیار کا؟ تقوا اختیار کا. او دویم ښایسته اخلاق. دا داسې 2 اعمال دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جنت ته ځي، جنت ته به ځي. تقوا اختیار کا. تقوا او ښایسته اخلاق اختیار کا. ډېر کله ته بعضې نیکان خلک داسې وي چې یقینا ډېر اعمال کوي نیکو، ډېر تقوادار وي خو اخلاق برابر نه وي، د چا سر په سمه خوله باندې خبرې نه کوي، طبیعت یې هر ټیم هر چاته خراب نیولی وي. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل یوه تقوا اختیار کا. تقوا څه ته ویلی شي؟ تقوا دې ته ویلی شي د الله تبارک وتعالی نه په هر حالت کې یره، کو څوک وي او کو نه وي، په مجمع کې او کو ځان لئ، د الله نه یره. دا تقوا ده. او ښایسته اخلاق، ښایسته اخلاق. بیا هغې صحابي دې تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره هغه کم څیزونه دي چې د هغې د وجې نه به اکثر خلک جهنم ته ځي. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل ژبه او شرمګاه. دا 2 څیزونه داسې دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جهنم ته ځي. په دې ژبه به ډېرو خلکو ته تکلیف ورکړی، په دې ژبه به یې ډېرو خلکو ته کنځلې کړي، په دې ژبه به یې د ډېرو خلکو سپکاوی کړی، په دې ژبه به یې ډېرې چغلۍ کړي، په دې ژبه به یې ډېر غیبتونه کړي وي، د ډېرو خلکو عزتونه به یې پې خراب کړي. ژبه. دویم شرمګاه، ده به د دې حفاظت نه حفاظت نه کړی. نو ژبه انسان لره خپل په کنټرول کې ساتل پکار دی، د ژبې حفاظت پکار دی. یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام د اختر ورځ وه، د اختر مانځه ته روان و. په لاره باندې وکتل چې د زنانو یو ټولګی دی. نبي علیه الصلاة وسلام د زنانو دې ټولګي ته ورغې وی یا معشر النساء تصدقنا، ای د زنانو ټولګي صدقه ډېره کوئ، صدقه ډېره کوئ، ډېره صدقه کوئ. وی ځکه چې په معراج په شپه باندې تاسو ما اکثر په جهنم کې لیدلی یې. صدقه کوئ، ما تاسو ډېرې په جهنم کې لیدلی یې. زنانو تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره موږ دې ولې په جهنم کې ډېرې لیدلی یو؟ زمون کوم عمل داسې دی چې د هغې د وجې نه موږ جهنم ته تللي یو؟ نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل په تاسو کې 2 مرضه زیات دي، 2 مرضه په تاسو کې ډېر دي او د هغې د وجې نه به تاسو اکثر جهنم ته ځئ. کم یو ورته نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل تکثرن اللعنه، یو دا چې تاسو لعنت ډېر کوئ. لعنت څه ته ویلی شي؟ خیرو کولو ته، خیرو ته، خیرې ډېرې کوئ. نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل وی یو دا چې تکثرن اللعنه، تاسو لعنت ډېر لیږئ، خیرې ډېرې کوئ. زنانه خو لیدلي که نه، په کور کې ماشوم ته خیرې کوي، چرګانو ته خیرې کوي، زناورو ته خیرې کوي، حتی تر دې پورې چې دا سیلی او باد پکې راشي دې ته پکې هم سپکې سپورې وي. داسې ده که نه، بعض زنانه عادت دا دی او ماشومانو ته خو هر ټایم د دوی په خولې باندې خیري، ورک شي، لرې شه، مردار شي، ورک شه، تنګ کړي دي، ټوله ورځ د دې په خوله باندې څه وي؟ خیرې وي. نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل یو دا چې تاسو خیرې زیاتې کوئ، خیرې. او دویم ورته نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل وتکفرن العشیر، د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. خاوند یې ورسره ټول عمر ښه کړي وي، ښه کړي وي، خو یو ورځ چې ورله یو خبره ومني وي ستا په دې کور کې ما چېرته ښاده ورځ لیدلي ستا سره، ستا سره چې د ما ښاده ورځ نه ده لیدلي، خو چې راغلی یم نو ستا سره ټوک ټوک او زرې زرې شومه. دا خبره ورته کوي. اگر چې په کور د پلار په کور کې د ډوډۍ درک نه لګېدو خو خاوند ته څه وایي؟ وایي ما خو هغه د بادشاهۍ ژوند کو ستا کره څه دي؟
ستا کره څه دي ستا کره خو ما چېرته ښه د ورځ نه ده لیدلې اگر چې هلته به چېرته ډېر په غربت کې او په ستړو کې ژوند تېرو خو خاوند کو ورله هر څومره راحت او مزې نه وله ورکړي خو چې یو کار ترې غلط وشي نو دا وایي ما ستا کره ښه د ورځ نه ده لیدلې نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې وی ای زنانو په جهنم کې مې د دې دوو اعمالو د وجې نه ډېرې لیدلې کم یو دا چې لعن طعن ډېر کوئ ژبه بې ځایه ځای استعمالوئ او دویم د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ نو به هر حال ژبه چې دا ډیره په کنټرول کې استعمالول پکار دي د دې وجې نه انسان ته د ژبې د لاسه ډیر مصیبتونه هم جوړیږي هم په دنیا کې په مصیبتونو کې هم په آخرت کې په مصائبو کې په مصیبتونو کې داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.